د دې ویډیو پیغام په ذریعه باندې د غیر مقلدینو یو عالم مولانا محمد دین صاحب هغه مخاطب کومه او یو څو خبرې هغه ته د خپل ویډیو پیغام په ذریعه باندې کوم. یو څو ورځې مخکې هغه یو کلیپ د یو محفل ذکر چې په هغې کې ذکر بالجهر شوی و، هغه ویډیو کلیپ چې دی نو هغه په سوشل میډیا باندې هغه شایع کړ چې په هغه محفل کې زمونږ والد محترم خطیب کوړمنګ حضرت العلامه مولانا ولی الله صاحب هغه په دې محفل کې ناست دي، طلبه کرام او عوام کسان هغه په دې محفل کې ناست دي او د الله جل شانه ذکر کوي. نو دې مولوي صاحب هغه ویډیو چې دی نو هغه په سوشل میډیا باندې شایع کړه او په هغې باندې د پاسې څه خبرې وکړي او دا یې وویل چېرې دا کسان چې کوم دا کار کوي نو دا بدعت کوي وغیره وغیره ډېرې خبرې وکړي. زه د خپل پیغام په ذریعه باندې دې مولوي صاحب ته یو څو خبرې کوم. اوله خبره تا ته زه دا کومه چې تا چې دا کم کلیپ ورکړی دی او په دې کلیپ کې دا کم شخصیت ناست دی نو دا شخصیت ته ډېر ښه پیژنې، دی ستا ځای ته ځي راځي، ستا سره غم خادي کوي، ته د دوی ځای ته ځي راځي او ته ما هم پیژنې، هغوی سره دې هم تعلق دی، زمونږ سره دې هم تعلق دی، زمونږ دیرې ته ځي راځي، زمونږ ستاسو یو بل سره تګ راتګ دی. د دغې تعلق او د دې تګ راتګ باوجود چې بیا هم تاسو دا خبره سوشل میډیا ته اچولې ده نو دا تاسو ډیر یو غلط اقدام کړی دی، بلکې زه به دا ووایم چې دا تاسو د فساد جوړولو یو لویه ذریعه جوړ شوې چې څومره هم موږ کوشش دا کوو چې فساد او انتشار هغه دفع شي، دا اختلاف د دې امت د منځ نه پورته شي، خو لیکن تاسو د هغې خلاف چې دی نو هغه اقدام کړی دی، دا ستاسو یو لویه ذریعه د دې ګرځېدل ده چې تاسو یو فساد او یو انتشار په دې علاقه کې جوړ کړی دی. بله خبره دا ده چې دغه ویډیو چې کومه تا ورکړې ده نو دا ویډیو ډیره مخکینۍ ده، د دې څو کاله شو، خو لیکن چې اوس تاسو دا ویډیو بیا را تازه کړه نو یو خو په دې کې دا وجه ده چې تاسو چې کوم په دې تېره هفته کې کوم خپل کرتوت نو هغه په دې باندې پټوئ، او دویمه وجه دا ده چې تاسو د فساد جوړولو یو لویه ذریعه ګرځئ، ځکه که چرې ستاسو فساد جوړول غرض نه او ستاسو طلب د حق غرض نو تاسو خو مونږ پیژنئ، زمونږ ځای ته ځای راځئ، مونږ ستاسو ځای ته ځو راځو، تاسو له پکار وه چې تاسو په دې مسله باندې مخامخ راغلی وئ زمونږ خواله او مونږ ته ویلی وئ چې دا مسله تاسو کوئ، په دې باندې ستاسو سره څه دلیل دی او دا تاسو په کم ثبوت باندې کوئ، خو چې تا بیا هم دا خبره سوشل میډیا ته ور اچولې ده او په دې باندې د کلیپونه ویډیوګانې کړي دي نو دا ستا غټ دلیل په دې باندې دی چې ته یو لوی فسادګر سړی او ته په دې علاقه کې انتشار او فساد چې دی نو هغه خورئ. بله خبره زه تا ته دا کومه چې یو څو ورځې مخکې په 11 اکتوبر باندې د بت په ورځ زما او ستا چې دی نو مناظره وشوه په مسله د عید میلاد النبي صلی الله علیه وسلم باندې. ګوره په هغه مناظره کې ما تا ته یو دا خبره کړې وه چې 15 کسان به تاسو راځئ، 15 کسان به موږ درځو. تا په هغې کې اولنی مخالفت د دې خبرې وکړه چې تا 15 کسان نه راوستي بلکې تا 15 کسان چې دی نو هغه دې راوستي یو لوی اشر دې راجمع کړی چې څه اشریان دې پکې زموږ د علاقې هم راوستي او د باټکوټ څه کسان چې دی ډېر محترم عزتمند کسان هغه دې پکې ته هم راوستي خو د وعدې خلاف ورزي دې وکړه 15-20 کسان چې دی نو هغه تا راجمع کړه. دویمه خبره ما تا ته پکې دا کړې وه چې په دغه مناظره کې به متکلم ستاسو د طرف نه تی مناظر به تی خبرې به ته کوې، زمونږ د طرف نه چې دی نو هغه به زه کوم. تا د هغې مخالفت وکړه، تا بیا هلته کې په میدان کې زما سره نه خبرې کولی شوې نه بیا خبرو ته کېناستی شوې او بار بار چې دی نو د مجلس نه به پاسېدي بیا به مونږ راغوښتي چې هلکه محمدین مولي صاحب راوغواړئ ته به چې مونږ کېنولې زمونږ به چې لږ فکر بدل شو ته به بیا چې دی نو د مجلس نه وتی وي. نو یو د دغه کار غلط کړی چې هلته کې د بیا مخامخ خبرې هغه کولی نه شي. نو هغه حالت چې دی نو خو تا په خپله لیدلي خپل هغه حالت درته معلوم دی او بیا دې د هغې نه بعد چې دی نو نورې ویډیوګانې او کلیپونه دې شروع کړلې نو د هغې نورو ویډیوګانو نورو وضاحتونو او کلیپونو ته ضرورت څه و؟ تا ویډیو کړې ده، موږ ویډیو کړې ده، تاسو خپلې ویډیوګانې اپلوډ کړې، موږ خپلې ویډیوګانې اپلوډ کړې، خلک چې دی نو هغه به وګوري کم پوهه کسان دي نو هغوی ته پته لګي چې آیا په دې خبره کې د چا طرف ته چې دی نو حق دی او د چا طرف ته چې دی نو باطل دی.
بله خبره ده چې زه په تا پسې په مسله د عید میلاد النبي صلی الله علیه وسلم باندې ستا ځای ته درتلی شم او ستا کور ته درتلی شم په تا پسې نو زه په مسله د ذکر بالجهر باندې هم ستا کور ته درتلی شم او دا الحمدلله ځکه درځم داسې په جرأت او په غیرتمندانه انداز کې چې زمونږ سره حق دی ځکه موږ ستا ځای ته په تا پسې په مسله د عید میلاد النبي صلی الله علیه وسلم کې هم موږ ستا ځای ته درغلي او هلته موږ ته لا جوابه کړی او په مسله د ذکر بالجهر باندې چې دی نو هم موږ ستا ځای ته راتلی شو تا هلته کې ستا په کور کې چې دی نو تا لا جوابه کولی شو خو لیکن د دې خبرې نچوړ او خلاصه مې دا ده چې ته چې بیا هم دا چلونه کوي او دا خبرې کوي دا ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې خورئ نو دا کم حالات چې روان دي د دې ملک د دې اسلام او د دې مسلمانانو چې دا مونږ که وګورو دا اختلافات وګورو په دې امت کې دا څومره تفریقې جوړېږي نو د دې مد نظر چې مونږ وګورو نو ستا دا کار دا یو لویه د فساد ذریعه ده او دا ته یو لوی انتشار چې دی نو هغه په دې علاقه کې خورئ لوی اختلاف چې دی نو هغه ته په دې علاقه کې جوړئ ورنه که دلایلو ته وګورئ لکه تا چې په دې خپل کلیپ کې کوم حدیث ویل دی د عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه چې هغه چې دی نو ذکر بالجهر والا باندې چې دی نو رد کړلی او د جومات نه شړلی دا تا څومره دجل کړلی تا څومره چې دی د دې حدیث غلط مقصد بیان کړی دی خلکو ته د څه دپاره چې په دې خلکو کې یو انتشار جوړ شي یو فساد په دې خلکو کې چې دی نو هغه خور شي حالانکه د دغې صحیح محمل چې دی محدثینو هغه بیان کړلی چې دغلته کې د جهر نه مراد چې دی نو جهر مضر دی یو جواب دا کړلی چې دغلته کې د جهر نه مراد چې دی نو جهر مفرط دی دریم جواب دا کړلی په حواله د کتاب الزهد باندې چې امام احمد بن حنبل رحمت الله تعالی علیه په خپل کتاب کې د عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه خپل عمل د ذکر بالجهر چې دی نو هغه رانقل کړی دی چې هغه په خپله چې دی نو ذکر بالجهر کو او بله خبره دا ده چې دغه حدیث د عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه چې دی نو دا خو حدیث موقوف دی د دې په مقابل کې د ذکر بالجهر چې دی نو صحیح احادیث مرفوعه چې دی نو هغه وارد دي نو تاسو خو په خپلو کتابونو کې دا علی الاعلان لیکلی دي چې موقوفات زمونږ په نسبت باندې دلیل نه دی نو څنګه دلته کې ته بیا د موقوف حدیث نه چې دی نو هغه استدلال کوي خو د څه دپاره د فساد دپاره او د انتشار دپاره نور دلایل او دیو کې زه تا ته په کلیپونو کې بحث نه کومه موږ تا پسې مخکې چې دی نو په مسله د عید میلاد النبي صلی الله علیه وسلم کې ستا کور ته درغلي او په تا پسې درغلي او هلته هم ته کېنولی او هلته هم لا جوابه کړی او بیا در پسې چې دی نو په مسله د ذکر بالجهر کې ستا کور ته درتلی شو تا بیا چې دی نو کېنولی شو هلته دې په دقې مسله باندې بیا چې دی نو لا جوابه کولی شو خو مقصد زمونږ دا نه دی چې هغه مونږ انتشار جوړ کړو په دې خلقو کې چې دی نو اختلاف پیدا کړو زمونږ مقصد چې دی نو هغه اتفاق دی هغه اتحاد دی هغه د خلقو ته چې دی نو هغه په صحیح طریقه باندې دین بیانول دی او د دین اسلام خدمت کول دی نو که دا طریقه انداز ته خپلی چې هر ته به په سوشل میډیا باندې کلیپونه او دا کوي نو دغه چې دی نو هرګز دغې ته مونږ نه یو جوړ او نه مونږ دغه کوو که خامخا ستا شوقي نو چې څنګه مونږ در پسې په مسله د عید میلاد النبي صلی الله علیه وسلم کې درغلي نو په مسله د ذکر بالجهر کې مونږ به تا پسې درتلی شو تا به کینو انشاءالله تعالی باندې به بحث وکړو ته به خپل دلایل ویل مونږ به خپل دلایل انشاءالله تعالی دا مسله به واضحه کړو